الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر معزز علماء کرام پدې بابرکت مجلس کې ناستو په دین مینو زما د علاقې د پسماندا علاقې ډېر معزز مشرانو سپین روبو په دې مجلس کې موجود نوجوانانو او زما د علاقې هغه سامعین حضرات کم چې د आवाज اوري دا خبر استاسو په علم کې د محترمو چې دا نانی مجلس دا نانی ناستا دا نانی غونډه دا د خوشاله په سبب باندې شوی دا. اللہ رب العزت فرمائے قل بفضل اللہ. محترمو کہ انسان خوشحالی کی پس پکار دا ہر سڑے پہ مختلف چیزوں خوشحالی کی مونږ زمیدار خلک یو په ډېر فصل باندې خوشحالی کی فصل خیسته شوی دی غنم ډېر شوی دی جوار ډېر شوی دی زما کاروبار خشو تجارت ملازمت میں خدی تنخواہ میں خدا پدی خلق خوشحالی کی سوک پخادے باندې خوشحالی کی موتا پائے باندې لکونه پیسې لګو دا کم مجلس کی جناس یو دا خوشحالی دا الله رب د کلام داغي د معشوم زده کړی دی یو نه بلکې د شمار واتو کسان دا قرآن یاد کړی دلته ختم کړی دی
پدې باندې خوشحالي د محترمو پدې باندې خوشحالي پکار ده او الحمدلله مولانا صاحب دلته دای اهتمام کړی دی دا خوشحالي یوازې هم کوي شو چې تاسو ته نه ویلي دی خلکو ته دعوت نه ورکړي دا موږ د مولانا صاحب مشکور یو شکر گزار یو چې ما تعالی دعوت راک په دې خوشاله کې نه موږ شریک کړو او ما تعالی الحمدلله حاضر شو محترمو دا خوشحالي دوی بغیر د زموږ د وینا نه هم کوي شو معصوم ته به اخیری صورتونه ویلو او په مخ په لاس راخري دعا به کړي وا په محترم دغه سیونه کړو پدې موقع باندې ما تاسو هم راوختو ما تاسو له تکلیف راک خدا تکلیف نه دی بلکې دا احسان دی په ما تاسو باندې مولانا صاحب کو الله رب العزت دی او دی په عمر کې د دوی صلاحیتونو کې د دوی تقوا کې او دوی په علم کې د دوی صحت کې د الله برکت واچي پاک پروردگار دې د علاقه دا بچی د دوی په علم باندې دوی چې کوم علم زده کړی دی په دې الله رب داغون بچی منور کی او الله دې زموږ د محلي د دې محلي کور په دې علم باندې منور کی محترمو عرض می دا کو چې نن دا خوشحالي دا چې مونږ ناشو دا سره سم او رواج نه دی بلکې مونږ تاسو یو معصوم نه بلکې د شپږو اتو معصومانو ختمونه کړی دي هغه د الف لام نه واخله تر د والناس پر قران بار ویل دي دا په یو پیر نه دی ویل شوی دا سو پیر ویل شوی دی دا قاری سے بوي بیا ورپسې معصوم ویل دي معصوم بیا بار زده کړی دی دا غینه پس بیا قاری سے ته اورول دي قاری سے اوریدلی دی بیا د نوې قدرت دی تاسو وای چې دا وو اته پیری معصوم روزانه دغه سبق اړولی صرف په یو چې لګي ویلی واته پیری به ویلی بعضی معصومان چې راشي د مازیګر د ماخام پورې 15-20 پیری خپل سبق اړي دا شوا دا ته کسان معصومان دي دوی دا قرآن ضرب 8 تاسو ضرب ورکي تقریبا 80 پیری دي معصومان دا قرآن ختم کړی دي تاسو وای دې څومره لوی برکت دی د قرآن په یو حرف باندې الله څور کوي دا زما استاد په علم کې شته کنه مولوی سے بار ما استاد د دې تذکرہ کوي فضائل اعمال کی تبلیغ حضرات لګیا دي معتاد د قرآن د تلاوت فضائل خي او دا فضائل د دې د پاره محترمو چې انسان فضائل ووري د شوق پیدا کیږي دا غسیس سره نو دا علومبه خوشحالي دا ز د مولانا صاحب خوشحالي دا زاوی ته بدی باندې مبارکبادي ورکوم چې دوی دومره وړو سره خواریو مهنت کو الحمدلله نن د محلي داسې معصومان داسې محله یقینا چې دلته د زندګۍ د سہولیات هغه ټول موجود نه دي دلته د زندګۍ سہولیات نشته او الحمدلله دی علماو دومره خواري او مهنت کو زما استاد باندې تم د قران هغه علم رسو او موتا ته بچی ته فری ورکي دي ته فری وای کنه چې موتا بچی ته په خپل محله کې په خپل کور کې او دروازه یو غنټه 2 غنټه ټیم ورکي پای کې قران زما استاد بچی یاد کی دا څومره لوی نعمت دی څومره لوی احسان دی ولومبي د الله رب العزت او بیا د علماء څومره لوی احسان دی زما استاد بچی ته په کور کې قران خي د دې قران د پاره دا غچان د پوسو کې چې هغه د قران د زده کړې لپاره خپل عمرونه صرف کړی دي د دې قران د علوم د پاره مسلم شریف کی حدیث مبارک راځي فرمایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فسلور کال کی سورۃ بقرہ یاد کړی فسلور کال کی بیا فرمایي چې بیا یاد کړو نو سی وکړو بیا یو اوخه هغه د خوشاله نه ذبح کړه حلال کړه موږ تاسو خوشحالي کو په ودونو باندې دیګونه پخو موږ تاسو خوشحالي کو د معشوم په نور موقو باندې پیدایش باندې خرچي کو او بازداز خرچي چې فضولیات دي لغویات دي که خوشحالي انسان کی په دې موقع دیو کی
د الله کلام ماشوم زده کو دا څومره لوی نعمت دی. حدیث مبارک کې راځي کوم ماشوم قرآن زده کړي د ویلي د قیامت پر ورځ به الله رب العزت دی ماشوم ته د ماشوم والدینو ته داسې یو تاج ور په سر کی چې هغه د دنیا د رڼا نه به زیات رڼایي. سب ور په سر کی یو تاج ور په سر کی چې دنیا د رڼا نه به زیات رڼایي، د انور د څومره رڼا کې دینه به زیات رڼایي. محترمو دی بچی ته هم څه ملاویږي او فرمایي دی جنت ماشوم ته وویل شي جنت په درجو باندې تخیج او قرآن لولا وای هغه سان څنګه چې په دنیا کې په ترتیب لوسته لګ په قلار هغه سی وای او بر په منزلونو خېجا چې کله والناس ته ورځ داستا اخري منزل او مقام دی. دې ماشوم د برکت او والدینو ته ماجر ملاويږي. دې ماشومان د اناستا د دوی د عدل تر اتګو دا قرآن یادول دا صحابس نه دی په دې باندې والدین د پوره اجر ملاويږي. ولی دې ماشومانو والدین دا ماشومان فارغ کړی دي دوی ته وای تاسو غیام کوي تاسو په دې مازیګری ټیم کې د سبق په ټیم کې تاسو نور کارونه نه کوي څه کوي صرف قرآن لذي سبق وایي. دا څه ده کنه مور په سودا نه راوړي پلار په غیا نه راوړي دا رنګي ورونه به ساروی نه ساتي نور کار په نه کوي. د مازیګری ټیم کې صرف دې ته فارغ کړی دي چې تاسو کې تاسو لاړ شئ او تاسو د قرآن سبق یاد کې قرآن یاد کې. نو بدې کې دغه کې والدینم شریک دي په دغه اجر کې د قرورم شریک دي په دې اجر کې د امورم شریک تا په دې اجر کې د ارور او د خويندې هم شریک دي چا چې د ماشوم سره تعاون کړی دی. استا بزه کار وکم غیا بزر او امتلاش سبق له بچیا. نو محترم وارد مدا کو چلمبه دا خوشحالی دا قاری سے محترم دا هغه ته د مبارک باده لایق دی او دارنګ بیا د دوی والدین هغه د مبارک باده لایق دي. او محترمو د دې کلام د برکته دا ډیر لوی مقام دی ډیر لوی منصب دی ډیر لوی اهمیت لري. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک کې ذکر کوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. مسلم شریف حدیث دی فرمایي چې الله رب العزت د کلام په برکت باندې د دې د وینا په برکت باندې د دې د ذکرولو په وجه باندې د دې د تعلیمات په وجه باندې په دې باندې د عمل کولو په وجه باندې الله رب العزت ډېر قومونو ته ډېر لوی مقام ورکړي ډېر لوی مقام ته ورکړي. ويدعو به آخرين او بعضی خلک کم خلک چې قرآن ته شاکی په دې باندې دې د سپک ګوري دا یادینا دا ځدکینا دې له وخت نه ورکی په دې عمل نه کوي د دې قدر نه کوي د دې احترام نه کوي. محترم وا خلکو ته الله رب العزت د تنزل هغه اعلی مقام ته رسي بدترین مقام تنزل د ذلت مقام ته رسي ذلکیه خواریه. دیو جنو شاعر وئی او معزز تے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر مخکینی خلق چاچ قرآن یاد کړي چاچ قرآن خپل سینې سره لګولې چاچ قرآن زده کړي چاچ په قرآن باندې خپل مال جان وخت لګولې چاچ قرآن د بار خپل بچی پرې خو دي چاچ قرآن د بار خپل اولاد پرې خو دي چا د قرآن د بار خپل بیان پرې خو دي مال جان ارسی په لګولې دایو متعلق فرمای شاعر او معزز تے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر خلق دیر معززو خلق پتہ یریدو مکرمو خلق پتہ یریدو او خلقو باندی راج کڑے پا خلقی حکومت کڑے خلق پتہ داود نم نبا یریدل چاوی نم بواغستے شو پا دی علاقہ باندینا پا غون دنیا باندی راج کڑے حکومت کڑے دی وکام معززو وجه داوا چې قرآن زده کو وجه داوا وی قرآن سره مینه وا
وجه دا وایو قرآن په قرآن خپل مال جان لګولی او بیا شاعر وی اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر نن چې مونږ ذلیل یو نن چې مونږ خوار او زار ګرځو نن چې مونږ در په در ګرځو نن چې مونږ خاورې په سر ګرځو ادي غټه وجه دا محترمو مونږ قرآن ته شا کړی دا نن کاکا د مشر کاکان هم تاسو کې چې د سر درد لپاره کومه ګولې خپل نو په انګلیش کې وته پیناډال وکوتوي چې د قرآن ورکوډ یو صورت دی هغه صرف خلاصه راته وایي سورۃ کوثر یا سورۃ عصر ادي راته صرف خلاصه وایي دي کې سوي یاره بچي دا فردا پته نشته بابا راځه یا مشر راځه ای زما ورور راځه دی قرآن ته کینا نو تا ته بسوي یاره بس اوس مو جواب پیړه شوی دی اوس مسجل شوی دی جواب پیړه شوی دی اوس نشو ویلی نو په وخت کې مونږ ویلې اوس نشو ویلې بای دا یو خبر یاد ساته کم سړی چې اوس هم کېناسته قاری صاحب ته اوس هم په محله کې په مسجد کې کېناسته وته وی چې بابا راغی کېناسته خپل استاد ته محترم ته وی استاد محترم ما ته قاعده شروع کا الف با تا ثا شروع کا بسم الله اعوذ بالله دی وی محترم تاسو ته پته شته دته مرګ راغی دته مرګ راغی په دې حالت کې دته مرګ راغی دی به د علماو په سب کې پاسي ان شاء الله العزیز د علماو په سب کې پاسي دا ماشومان چې دلته راځي یا دلته د ترجمه درس کیږي د حدیثو درس کیږي او هغه تاسو د محلي داخله راځي موسن موږ یو پیر راغی دلته مولانا صاحب دلته ترجمه درس کو دا شان درس کیږي تاسو د کور نه راځي منزله قران مووري دین زده کې مسائل زده کې تاسو ته پته شته تاسو تاسو هر یو قدم نه کې پته لګي چې ولې کیږي تاسو د خپل اعلان دی د دې د دقیق کس د خپل اعلان دی الله رب العزت فرشتو ته حکم کوي وزر د خپل اعلان دی وغوړوي د رحمت فرشتي د رحمت وزر وغوړي څومره لوی مقام دی محترمو چې موږ او تاسو یو د اعظم کو چې ان شاء الله العزیز کوم ماشومان سبق نه وي هغه ماشومان ټول راوړي قاری صاحب ته کینو دا اعظم ټول کوي کنه ان شاء الله ټول خپل بچو باندې قران وایو او دارنګي چا خپل نه دی ویلي او چا کور زنانو نه دی ویلي هغه د هغه د لپاره تنظیم وکي خپل نه دی ویلي د هغه د لپاره تنظیم وکي د جمعات قاری صاحب ته وایي چې مال یو ټیم راکا چې زه تا ته کینم او تا نه قاعده زده کما دا څه وکړو کنه ان شاء الله محترمو پدې موقع باندې چونکه موقع دا قران د ختم دا علماء کرام برازي موږ هم داوی بیان اوریدو د پار راغلیو د علماو نه سواو او مولانا صاحب محترم چونکه موږ ته حکم کو د مشرانو حکم دا په سر سترګو باندې موږ ته قبول لې نو محترمو د قران الله رب العزت موتا د پارا نازل کړي دي د ذکر د پارا وسره د عمل د پارا دا قران صرف د دې د پارا نه دی چې دا موتا په تاخ کې خو دی کلا کور کې وادي د ناوی د سر د پاسه دا رواني د دې د پارا نه دی دا قران د دې د پارا نه دی چې کله ما اوستا پزمک باندې جګړه راشي د کور په تقسیم جګړه راشي دا رنګي په فصل باندې جګړه راشي چې بیا تقسیم کوو په قران باندې کوو دا دې لپاره نه دی په دې لاس کې د قران باندې اور عادت دې لپاره قران راواله نه دا دې لپاره صرف نه محترم دا قران یو ضابط حیات دی زما استاد لپاره د ژوندۍ د تیرولو یو کامل او مکمل رهنمایي ده پدې کې چې ماوتا خپل ناس ته ولاړه خپل غم خادي خپل خوړل سکل خپل کاروبار تجارت خپل غسل خرڅول دا ټول د قران مطابق چې غم هم د قران مطابق نه
کور کې زنانه راغلي وي چونکې کور کې درس او ترتیب دی الله رب هغه ټول کورونه زمون ټول کورونه د دین د مراکزو ګرځي اخر یک بختور دی چا په کورونو کې د قران درس کی د زنانو بختور خلق دي او بختور اخر دی چا په محله کې په مسجد کې د قران درس کی یقینا داسې خلق شته چې په جمعات کې مولانا صاحب قاری صاحب دا غریب وزګار نه دی یا یې د خیال نه دی چې ماشوم د سبق وکړي محترم وارد مدا کې زنانه رااله هغه سوال جواب راولېګو وی زما پلار وفات شوی دی مور می کونډه شوی نو داغي عدت چې کوم په کور کې د ناس ته دغه برابر شو وی اوس خلک ته دا وایي چې ته بالوا په حقي او غونډي لونه براو غواړي هغه به د الوا وخوري او بیا به قبر لاړ شي او داغي نه پس بیا ته ازادي ملاو شي مطلب د بار ته چا د تلو لپاره نو یدي سهل دی ما لکه دا په شریعت کې سره شته نه دا په شریعت کې سره شته نه بدا خلق خپل دین جوړ کړی دی نو عرض مدا کو دا خپل ماشومان راولو دا خپل زنانه په دین خبردار کو په خپل دین زده کو نو مولوی صاحب نه د ژوندۍ 24 غنټه کم لمحه راځي غم راځي په څه طریقه به کو خادر علی په څه طریقه وکم مونږه یقینا ډیر کم خلک بداجی د علماونو ته پوس کوي او عمل کوي خادراله بخپل خوخه وکي دا چې کله په کور کې جنگ نیول راکې را مولوی صاحب تعویذ راړه پکار دی چې دا کور لک سم شي راټول شي او چې کله راټول ورو ټیم پای کې ډم توپ کو پای کې خلک جوړول او چې کله خور اور شي کور نه جهنم جوړ شي نو بیا وایي ور مولوی صاحب دا ختم به پکار دي چې ختم بکیو کو نو عرض کو تاسو زما غون محترم مشران یې علماء کرام موجود دي په وړه خبره خپل باندې د مغټه خبرې نه پکار او بهر حال عرض مدا کو محترم زمون د علاقې زمون د معاشره سکمه کوتا ہے د تاسو ته مصر بارس کولی چې ما وتا د قران د علماء نزدکو په ترجمه هم الفاظ هم صحیح کو د دې معنی هم زدکو او دا خپل ژوندۍ کې رایج کورای وایي په خپل ژوندۍ کې دا صرف د دې لپاره نه چې راواله ودی او بس په مخلاص راکاګه ختم شو ځای په مخه مخه نه جنا دا چې دی ویل دي دا زدکه په معنی باندې دا زدکه په ترجمه باندې دا زدکه په تفسیر باندې دا له علماء نه زدکه د سند یافته علماء نه زدکه کوم علماء چې سند یافته دي کوم علماء چې اهل حق دي دا وی نه زدکه کدي زدنه کو نو سر وخلی بر وخلی بګرځي بیا مثال خړی وبدي وړاند میان دي بس کم روان شو بیا ورا د پته نه چې شریعت بده کې تعلیمات سدي د شریعت بده کې مخکې مونږ ته راهنمایي سره دا برا د پته نه محترم دیو جنا دا قران زده کول پکار دي او محترمو ډېر خلک داسې شته چې ای په بوډاتوب کې یاد کړی دی عمر د شپېتو نه سیوا شوي دی یاد کړی دی کومږ اوس هم کې ناستو دا مشران خصوصا اکثر زموږ مشران دا ګیره کې یې موږ نه دی ویلي او واقعي هغه وخت کې د قران دومره پوهه خلک چا سر نو جمعات کې به امام مخکي زه اکثر دا خبره کوم دا په دې علاقه باندې د مدارس لوی احسانات دي د شرګل د علوم شرګل لوی احسانات دي چې په محله عالم پیدا کړ په محله کې حافظ قرآن پیدا شو او دې مدارس سره تبلیغ حضرات هم په دې کې پوره لاس دي ولی مدرسې دا سړی سي چې هغه باندې مهنت وشي مهنت په تبلیغ حضرات کوي او دی په مهنت باندې د تبلیغي امیر سے بچی با اکثر مدارسو کی علم بکی دادی مدرسی موسرا لند مدرسه دا شرګړه داغي الحمدلله برکت جنن مولوی سے تاو ته مصلی باندې ولال دی
د دې قدر پکار دی محترم، د دې خیال ساتل پکار دی. دا د الله ډېر لوی احسان دی په موږ باندې. ورنه یو وخت به داسې راشي که دې خلکو مونږ قدر ونه کړو، یو وخت داسې په مونږ تېر شوی دی. د مشرانو ته پته ده، زمونږ استاد محترم به فرمایل یو وخت داسې و ما قرآن زده کولو لپاره په ضلع مردان کې عالم پیدا نه کړ چې ما د قرآن په ترجمه باندې سره وښیي، تفسیر نه ترجمه باندې سره وښیي، ما ته عالم پیدا نه شو ضلع مردان کې. ارن الحمدلله هر محله کې باعمل عالم موجود دی، خارقه عالم موجود دی. دې قدردانی پکار ده. کدی ناقدری مونږ وکړه محترمو نو ګوره دا به ما او تا ته دومره لوی نقصان راکړي، دا نقصان به کله پوره نه شي بیا. ځکه انسان د قرآن نه لرې شو، د قرآن نه کوم سړی لرې شو د ځان له نقصان ورکړو. تاسو ګورئ کوم څیز چې قرآن سره نسبت پیدا کېږي هغه څیز الله رب العزت هغې ته مقام او منزلت ورکوي، عزت ورکوي، شرف ورکوي. محترمو دا قرآن مجید دی، زما ستا مخې ته دی. دې قرآن کې کاغذ لګېدلی، په دې کې ګته لګېدلې ده. تاسو ګورئ کله کله ګته اکثر مساجدو کې یا دارنګې بعض ځایونو کې ګتې خلکو سرې د پیټۍ ګتې یا د بل څه ګتې کله کله بې ځایه په ډیران کې پرتې لیدلي مو دي که نه؟ بعضو بازارونو کې اکثر په دې د ټایلټ پیپر په ځای هم استعمالېږي. داسې ده که نه ده؟ خو د دې ګتې مقام څه دی؟ دا به غورځویم نه ښه. ولې؟ د قرآن سره نسبت پیدا شوې ده. ولې؟ دا کاغذ به خرابې نه تر دې پورې د دې کاغذ نه به په کوم چې قرآن مجید الفاظ دا نقش شوي دي، دا پاڼه دی که واپس اوبه کړه او دې نه بیا کاغذ جوړی نو ګورئ بغیر د قرآن د څیز نه به د بل څیز نه جوړی، دا بیا په بل ځای کې نه استعمالېږي. د دې قرآن شریف ته مونږ کڅوړی اچو، عام کپړې هغه مونږ پهې درستخان رومال پې پاکو، میز پې پاکو، خلک پې مخ وچوي، هر څه پې کوي. زمونږ د خور مور لپټه ده راوالي بچي له پوزه پاکه کي. داسې ده که نه ده؟ خو کله مونږ چې د قرآن مجید په کڅوړی چا د ځای پاک کړي، ځای پرېږده مصلی پې هم نه پاکو. ولې د دې مقام چوت دی، د دې تعلق د قرآن مجید سره راغلی دی. څومره لوی مقامات دي ټول نه په مخ د ځمکه لوی مقام، لوی د عزت مقام هغه مکه مکرمه او مدینه منوره ده. الله رب العزت مو تاسو ټول بار بار بوتلیږي. محترم د هغې چې دومره لوی مقام دی د دې غټه وجه دا ده چې د هغې تعلق د قرآن سره راغلی، هغې کې قرآن نازل شوی. الله رب العزت په خپل قرآن کې د دې ښار قسم خوري په کوم کې چې قرآن نازل دی. وهذا البلد الامین. محترم په کوم باندې چې الله کلام نازل شوی د هغې قسم الله رب خوړلی دی. معززو زما عزتمندو مشرانو سامعینو، د دې قرآن سره خپل تعلق پیدا کول پکار دی. که دې قرآن سره مونږ تعلق پیدا نه کړو یقینا زما او ستا نقصان به کېږي. که دې سره مونږ تعلق پیدا کړو زما او ستا به الله رب العزت دنیا خوشحالي را نصیبه کړي، آخرت خوشحالي به الله را نصیب کړي. څنګه چې دا قرآن نن مونږ سینې سره لګو او دا شانتې مونږ ځان ته رالنډو، مونږ ته کله کله خپلې خولې ته ولګو، ښکلي کړو. دا دې وجې نه چې دا د الله کلام دی. نو کوم خلک چې دا قرآن وایي، کوم خلک چې دا قرآن ښیي، کوم خلک چې دا قرآن خورئ بل ته رسوي، محترم دا هم ډېر لوی مقام دی. الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خوله مبارک باندې، په زبان مبارک باندې دا خبره ما او تا ته را رسولې ده: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین مونږ ته خو انجینیر غټ سړی ښکاري، مونږ ته خو ساینسدان غټ سړی ښکاري، مونږ ته خو وکیل غټ سړی ښکاري. کامیاب هغه بچی ما ستا په نظر کې دی چې کم څه دی، چې کم ښه تعلیم یافته دی. مونږ دا کامیاب دی. دا کامیاب نه دی. کامیاب دی هغه بچی چې قرآن زده کړی دی. ځکه دا قرآن تا ته زندگی ښیي، ته ستا د مور پلار ادب احترام ورته ښیي،
هر څه د قرآن ستا د بچي ته ښایي. محترمو چې مونږ تاسو دا قرآن دا زده کړو، دې سره خپل تعلق پیدا کړو. که نور وس مو نه کېږي کم سے کم قاري صاحب ته کینو د ورځې یو آیات یو لفظ ولې نه چې مونږ وایو خامخا. د دې دپاره د قاري صاحب محترم مولانا صاحب دلته دا ماشومانو ته ختمونه کړي دي. زه یو ځل بیا دي ته او د دې خصوصا مولانا صاحب والدینو ته زه مبارکي ورکوم. هغه بچي قیمتي دي چې چا د قرآن وښیي. دا قرآن دې حافظ دې ماشوم نه څوک نشي لرې کولی. ډیګري ایم ایډ دې وکړو، پی ایچ ډي دې وکړه، ایم ایډ دې وکړو، بله ډیګري چې دې مړ شي کیسه ختمه. او دا ماشوم چا چې قرآن ویلی دی دې چې وفات هم شي د سره دا قرآن به د سره یو ځای، دا قرآن د سره په کفن کې یو ځای. چا چې قرآن بابا قرآن ویلی دا قرآن سره په کفن کې یو ځای دی، تر دې پورې جنت ته داخلي. محترم نو انشاءالله کوو دا قرآن به یادو، دا قرآن به زده کوو، دا قرآن د خپل ماشومان کینو. د مولانا صاحب به خیال ساتو که به نه ساتو. دا مولانا صاحب دلته راځي مونږ او تاسو په معاشره کې د ټول نه مظلوم ترین طبقه هغه د امام د مسجد امامان دي. مظلوم ترین، مظلوم چا باندې ظلم کیږي دا څه ده کنه دي. ابل جو کالم میں کہتا پای کی یو خبر آخری ذکر کوم بس. هغه وی مولانا سے خپل تذکرہ کوي. ما ته یو صاحب راغی مقتدی می راغی، ما ته وی چې مولوی صاحب زما بچی لپاره دعا وکا الله د خجاب خنو کوي ورکی. ما چې ولستا بچی نوکر نه دیسو هغه پلان کې اداره کې نوکر دی 55000 اتیا تنخواه لري او نه اتیا خولي. مې چې بیا وجله شان د خو نوکریو ته ملاوي د اتیاو نه خو اتیا زره مهانه تنخواه لري دین او د خو ملاوي شي. نو ما ته وی چې ښا صحیح ده یو سوخت دعا نو د وکړه چې الله تعالی خنو کوي ورکینو. بیا څو ورځې پس راغی ما ته چې مولوی صاحب زمون جمعه امام تللی دی او موږ یو امام پکار دی. ما چې خاص امام بدر کوم هو مدرسې نه عالم درکم بیا دا چې مولوی صاحب دې زغوندګي سپکې وندګي چې خرچه کمې ښه مې څو تنخواه ورکړي چې 8000 روپۍ ورکو اتیر لمو شپږ ورکو دې له باته ورکو. مې چې زوی 8000 باندې نه خوشاله او خپل امام له 8000 هم تنګيږي ظالما. به موږ غون غریبانان دانه چې دا غون مالدار دي خو دې امام ضرورتونه دي. موږ د خپل امام خیال وساتو، د امام به د مرګ پورې موږ سري، د امام به موږ د بچو خیال ساتي، زموږ د جنازې د غم قاده دار څه خیال ساتي. الله رب العزت دې زموږ استادو دا خبره د خپل دربار قبول کړي، الله دې په عمل نصیب کړي. او تاسو مشران یې چې زمانه څخه کمی کوتاهي شوي زه معافي غواړم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.